دا وانوري بیا خو سم شي خو بلې پاتې دا د حکومت غټان سم شوي دي بار ته چې لاړ بار طالبان د افغانستان ټول سبب دی پاکستان کې زموږ د مدرسو کې دی دا د سندونو چې ما تقسیمول نو د افغانستان نوم چې راغی لوی تعداد کې د افغانستان طالبان ما ته ویل ته به راځې موږ به وکړو حضرت عمر چې کله وفات شو 10 کاله حکومت یې وکړو هغه د نبي علیه السلام نه 10 کاله ښه شو 3 کاله یې پوره شو 3 کاله په ابجد الحال سره صرف پل جوړېږي حمید جوړېږي د 3 والا ګنبد حضرا کې یو زیارت نبي علیه السلام ته خوشحالي الله ورکوي زما کار سره ګاونډیان به محروم بني ګاونډیان به د وحي نه یې شروع وکړه چې څونه حدیث په مخه دي دا وحي ده دا ترتیب یې چې بدل کړ دې کې دا نقطه ده وحي سره کوم کار ثابت شي پای کې 3 پوینټ نشته هغه 100% صحیح دی 100% نبی علیہ السلام دور کې او تن مرتد شو مشکات کې قصه ده بیا چې هغه مړ شو نبی علیہ السلام د هغه د مرګ د مخکې اطلاع وکړه ځمکه بدله نه دا وحي سره خبره ده ځان نه خبره ده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه ځمکه بدله نه کړه الله اکبر چې هغه سړی مردار شو مړ شو هدف یې کړ سار ګوري شابلوس بار زوم دا ولې نبي وینا نبي خو وینا وکړه خو دې ځمکې ته چالو بأن ربك أوحى دا بوټو ته وګوره دا په دې جینو کې وچ ته جامې واغوستل د هر بوټي نقص جدا دی د هر بوټي پھل جدا دی د هر بوټي ګل جدا دی د هر بوټي میوه جدا ده د هر بوټي خوند جدا دا چا ورته ووایي بأن ربک دې بوټو هر سپرلي کې دې ځمکې په هر سپرلي کې د الله حکم ومنه ستا د مل غټانو فاتحه وکاله مزیات پر زولو سره کو دا منافقان دي نبی اسلام منافقان سره جنگ نه دي ځکه که جنگ ورسره کوي وایي موږ مسلمانان دي نو مسلمان وي شابلوس د نو مسلمان د غیرت مفتي شفیع صاحب معارف کې وایي چې دوس بې غیرته به جنت ته نه ځي صورت دوس بې غیرته به جنت ته نه ځي جنت د غیرتیانو ځای دی بالکل غیرتی جنگ احد کې یو کافر هغه نه گزار کړ هلته ګرځېدلی یو صحابي چې وکتل داسې چې دا سړی په نبي علیه السلام گزار کوي یو دم پاڅېد داسې غیرتي و زه لاس وکېدلم دا دومره دروغ وایي لکه ښځې ته مور ته ښځه دا سړي خواته مه دا سړي خواته گزار په نبي علیه السلام کوي په سینه باندې کافر ابو طلحه پاڅېد داسې بخاري کې چې هغه گزار وکړو نو هغه د ده په دې لاس ولګېد هغه نه ووته دې ته دې ته ټول جنت کې گزار یې په دې لاس ولا وکړو او پنجه یې سوری شو بیا ورو داسې نو بخاري کې راځي چې ترخ پورې ګزارونه شوي وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم دا بخاري کې وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم الله نبي دې ته یې شوي
ابریلیان شرک کوي بدعت کوي رسمونه رواجونه کوي ځان ته وایي دا شي کوي ما والته درس کوو نو اف ام باندې په یو زمانه کې ما د درس ټیچر سره ما دوره تفسیر چې ولولو دا ځل چې ختمه شو نو اتیا ځله دا د بخاري درس بنین او بنات دواړو کې چې جمع کې 72 ځله د بخاري ټول ما ته څوک وایي دا وزیر اعظم د ملک جوړو دا پرېږده 15 کالو لپاره نه ټول بیا 100 کروڑه روپۍ هم درکړو چې ته خوشحاله شي دا سودا وکړه سودا مې تیار دی دې ته ایښو دې ته څه وایي دوره د میراث زمونږ د درس کې وشوه دا 102 اچھا چې لیکلي دا سراج الدین هغه به دومره نه دې ته ایښو دې ته زه په دې لارې په لارې کې رالم حق قریان یا الله تعالی ګرانه ده دې ګاډي درس کوي ما بدن ډېر تکلیف پاکستان جوړېدو څلور کم اتیا کال دا وخت کې مراهق و ځوان اسلام دا دومره دروغ وي لکه ښځې د مور ته ښځه ددو خواته مه ځه ددو خواته سخت دروغجن دي فضل درجې دروغجن دي جنګ ورسره مه کوه په خولې نه دا وباسه چې دا مې غیرت دی دا څه دي هغو غیرت کاروبوی که کوئ نو زه په هفتو کې دننه ما ته موبایل کې هغه وښودو دا امیر المؤمنین د ټولو مشر دی ما چې وکتل ما هغه ته وپېژندم سراجي وویل دا تفسیر یې وویل الله اکبر الله اکبر دا بادشاهي ده د دې نه غټه بادشاهي د نبوت ده د نبوت بادشاهي اوس نه ملوي او په هغې غټه بادشاهي د الوهیت هغه چاته نه ملوي دا یې موږ ته حواله کړې دا به تر مرګه ګولو د امام بخاري د وحي نه شروع دا ولې کوم شی دی چې په هغې 100% یقین دی هغه وحي څه ده نبي علیه السلام وینا وکړه چې کوم سړی مرتد شوی دی دا ځمکه بدله نه قبلوي دا کوناټي چې ښکاري دوی د نبي خبره سپکه وګڼله لیکن ځمکې ویجي هوکړ بان ربک اوحی لها نو هغه ځمکې بار وغورځوئ تماشا یې وکړه بار ښار یې وکړه ته بربند دی کافر راجمع شو قطعو هغه راجمع شو دا سړی زمونږ چې بار غورځول دی دا د صحابه او نبي علیه السلام دا کار کوي صحابه هغه سره څه ګوري نجس و پلیت و سونه چاندي ورسره وه راځئ نن ورله کنده کنو داسې څوک یې ونه پړي کنده وله وکنیسته لکه کویې سار ګوري خلک بار بربند بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها دا پوچی شکلکی دی پوتو منل دا دی جانورو منل دا حیوانات و ترین پرنس منل دا لیکن یہ مسلمان پر تعلیم و دنیا نه دا منل جنو مسلمانان دسی شیر بیا پتره مش په بیا دا بند کړی دی چې وی قتل سارا چابلوس بار پروت دی بیا پوه شو چې داسې چل دی د اسلام صحابه غزالت دي کرکټ لنا کرکټ پسې ټول روان دي قرآن درس دی ته مسلمان یې نه ده سره غزالت دي ورسره چې دی نو جانور دي لکه اوښان شو کټوال شو قچر شو دا ورسره دي نبي علیه السلام ووایي چې تاسو دا څاروي امن ځای ته بوځئ تاسو په خپله د امن ځای ته شئ یا رسول الله ولې وی هوا را روانه ده هوا یو تن منافق و نفق سرنګ ته وایي د هغه سرنګ دوزخ څه ته دی دوزخ سرنګ ده ته دی بس صرف مرګ ته انتظار دی دا خسکوسې به دي هلته به پروت منافق چې دی ووایي څنګه پاڼه نه خوځي دی وایي هوا به راځي لکه تصدیق نن هم د دې غټانو تصدیق نشته دی د
دا خدای یو بل کې له ګول دي ما ولا خیرې کړي دي الله دې تاسې ولګوي شي دوستانه ضرور کوشش چې دی هغه ورسوي دا کندرین یتیمانان دا محتاج غریبانان طلبه علما دا به چېرته دي کارخانو والا خو خپل څه کار وکړي دا به چېرته دي ماشاءالله او منافق کېناست او صحابه امن ځای ته لاړل د مشکات کې قصه ده دویم جلد چې لاړه دی ناست دی پاڼه نه خوځېدې دی وي هوا به دغه تصدیق نه نو لږ ساعتو شو صحابه خو خپلو ځایونو ته لاړل لږ ساعتو شو ده ته لغونې ډچکه ولګېده کته دې دوبر د غاړې نه هوا خو دوبر نه وځي خو ده ته د بار نه راغله تنده ته دله به پړسۍ ده چې راغله د جړق وکړو پوه شو لږ ساعت وروسته بیا یې لوی جړق وکړو بیا د سترګې کولاو شوې یو دې کې بله دغه راغله جوړکه راغله د هوا راځه تا مري ته بیاوي سیل دا غټان مري ته ځي که نه مري زامن نو بس بیا یې اوچت که داسې چې اوچت یې که که نه بره یې وګډو داسې مشکات کې الفاظ راځي او پلا دې توی کړي او داسې کمر لکه دا ستاسو د ملک کمر یې دې لی چې راواچو نو راچولی یې پخوا دی لیکن زړه زما نن یخ شو نن زړه یخ شو علماء طلباء له دعا وکړه چې الله دې ته وضو وسه دواړه کاره خو نه کېږي ځکه هغوی ژوند ته به وایي ما خو پوهېدي نه